زما ډېر قابل قدر ډېرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د ذوالحجې میاشت هغه نږدې ده روان نهه په ورځ یا د شروع په ورځ به د ذوالحجې میاشت شروع کېږي تېره جمعه د قربانۍ مسائل څه ضروري خبرې ذکر شوې وي پای کې لومبې چې په چا باندې قرباني ده مسلمان وي آزاد وي عاقل او بالغ وي او د قربانۍ ایام یعنې دا لومبې 3 ورځې د اختر په دې کې به دې مقیمي او د لومبې 3 ورځو کې چې دې د نصاب یعنې د هغه مقدار چې په کومې باندې قرباني واجب کېږي دا غومره مال د هغې دې مالک شي په ده باندې قرباني واجب ده محترمو او یا نصاب کم دی هغه هم ذکر شوي مختصر چې یا به سونی 7.5 تولې به سونی یا به 52 تولې چاندي یا به د دې مقدار نقد پیسې دغه د قیمت مطابق یا د 52 تولې چاندي یا 7.5 تولې سونی د دې نقد برابر قیمت به وسره نقد پیسې یا به د دې برابر مال د تجارت یا به دې برابر د ضرورت نه زیات سامانی یا به د ټولو مجموعي لګي نقد لګ سونا لګ چاندي لګ ضرورت نه زیات سامان او لګ مال تجارت دا یو ټول لا ټول کې او دې قیمت 52 تولې چاندي ته ورسېده نن دور کې 1,50,55 دالک بگ برابری احتیاط پدې کې چې 1,50,000 چا سره لا سونا او چاندي یا دې مجموعه د 15 واړو یا دې بازي حصہ د هغې مجموعه هغه برابري 1,50,000 نو په ده باندې قرباني واجب ده چې قربانۍ لپاره څاروي کم کم دي چیلې دي دارنګې ګډ او بیزه ده ورکوټې څاروي دي دا دوه په دې کې د یو کال شرط دی د ګډې دپاره چې د هغې عمر اگر چې 6 میاشتې د دې نه به کم نه وي خو چې صحت په مطابق د کال برابر ښکاري د هغې اجازت شته دویم قربانۍ لپاره څاروي هغه دي د غوا میخه یا دې مختلف قسمونه دي د دې لپاره 2 کاله شرط دی زموږ د عام د خلکو یو غټه مسله په دې کې دا راځي چې عموما خلک په دې ته ګوري نه خو یاره لانکي ویلي چې 2 کالو برابر دی بس کېږي نور هغه په غاښ برابر نه او دا غاښ چې دی دا دی کوم خلک چې څاروي ساتي وي ته پته لګي دا 2 کالو د عمر یو نښه ده چې دا پته لګي دا 2 کالو برابر 2 کالو نه مخکې یا د دې غاښ نه راځي یا داسې نه وي چې د 2 کالو برابر شوي او غاښ ته نه وي بعضې اوقات داسې وشو خو اکثر داسې نه وي او خلک عموما بیپاریان شو یا ضرورت دې څاروي خرڅوي عام څاروي چې عام ورځو کې خرڅوي نو ارزان خرڅوي په قربانۍ کې وي خرڅ پرې کړو نو زه خیر دی که میاشت 2-3 کم دی وي به خپل ځان هم بې ګناهګار کړي او د بل قرباني به خرابه کړي علماء کرام فرمایي که یو کس داسې څاروي واخیسته چې د هغې عمر کم دی غوا میخه او دې سخې او کټې او دا قسم کم څاروي چې دي
د دې عمر د 2 کالو نه کم او د قرباني وکړه دا قرباني نه ده شوې دا قرباني ونه شو دی به دوباره دا قرباني کوي او محترم دویمه خبره که چا په دوکه باندې خرڅ کو ګناهګار هغه چې چا خرڅ کړي په دې به ګناهګاری کې ځکه بل عبادت خراب کړي دا الله حکم پای کې دوکه وکړه دوکه پکې نه ده پکړه سو عمر برابر دی خو صحیح ده که برابر نه دی قربانی و پینه کی یا نورم بازی سارو کی داسی عیبون پکی کمی کوتاہے پکی پاسارو کی باغی باندې قربانی نه کی اکثر خلک تپوس کوي چیرې لکه نشته او کټتا او خکری نشته او یا کټتی یا ایتی نشته او یا کټتی دا څه قسمه مسلې مخې ته راځي به خبره ده دا ساروی لیونی نه بای ساروی لیونی شوی او دا لیونتوب د وجه نه دی خوراک څاک نه کوي غیا نه چھوڑي خوراک څاک نه کوي دی لیونی دی په لیونی داسې لیونی ساروی باندې قربانی دا نه کوي یا داسې ساروی چې بای باندې خارخ لګېدلې دی او خارخ د وجه نه دا ساروی دا کمزوري شوی دی دا خارخ د دن نقصان رسولي په دې باندې قرباني نه کیږي یا یو ساروی دا سدي چې هغه لیدل نشي کوي لون دی لون په دې باندې قرباني نه کیږي یا دومره کمزوري دی چې بس تاسو د اډو کو امیل باز که ساروی وایي کنه لکه په وکه سم واغستو یره خو ډېر ارزان شو وی ګوري آی کې وخه د سره نه یې وړو محترم دا خبره یاد ساتل پکار دي دا د الله حکم دی او دا عبادت دی عبادت په احسن طریقه باندې کول پکار دي نظام خلاصول نه دي پکار باز کس د عبادت نظام خلاص دا څنګه فرمای دا ساروی غستل چې هغه کمزوري دی او د قربانې میدان ته خپل تللی نشي دومره کمزوري دا ساروی قرباني نه کوي ورپسې دا ساروی چې هغه پیدایشي دا هغه وګونه نشته پیدایشي دا باندې قرباني نه کوي ښکاري مات دي او امات ښکار دومره نقصان کړی دی یا غي دنه دماغ ته اثر رسیدلی زخم دومره جوړ دی داسې ساروی باندې قرباني نه کیږي دارنګه داسې ساروی چې داغي وګ لکه او دارنګه داغي لیدل درې میسینا سیوا کار نه کوي یا کټ شوی دی لکه کټ شوی دا یای تی ساروی تی دوغوالا سلور تی پای کی یا مکمل شوی دی دوا یا بینه کی قربانی دوی مکمل شوی بیزدا یا ګډه دا هغه دوی کړي پای کی یو کار پرې خو دی بیا بینه کی قربانی ځکه دا عیب دی بده کې راغلی دی کمی پکې راغلی نقص پکې راغلی دا ساروی باندې قربانی نه کیږي یا تن مکمل دا تی د سره کټ شوی دی ښه مکمل کټ په دې باندې قربانی نه کیږي دارنګي پوزه کټ ته مکمل په دې باندې قربانی نه کیږي ترم دا خو هغه یو څو وجوي داغي د وجه نه په دې ساروی باندې قرباني نه کیږي او بیا د قرباني لپاره دا خو په ښکار عیبونه دي چې راځي یو عیب بل داسې دی چې هغه زما او ستا په نیت کې راشي دا یې تعلق زما او ستا سره دی پای کې یو حرام پیسې ده
د چا پیسه د سود ده حرامه ده اده سره نه قرباني کیږي نه به ورسره کوي د سره قرباني نه کیږي نه په دغه پیسو قرباني کیږي البته علماء کرام فرمایي یو کس په هغه باندې هغه کاروبار هغه بزنس هغه آمدن هغه حرام دی دی بس کوي قرباني کوي نو څنګه به کې دې عبارت طریقه ده چا نه قرض راوالي چې چا مال پاک دی دا نه قرض راوالي پاغي دي قرباني او نسبت دي ځان لګي سو ساروي کې پای دي ساروي واپس بیا د خپل پیسو نه دا قرض ادا کی په دیو جن علماء کرام فرمایي بهتر خبره ده چې هر سړی ځان لا قرباني وي دا بهتر ده ځکه چا د نیت د چا د پیسو څخه بدلی دا بهتر خبره ده چې وس دې کې د غټ چاوي دا د ورکوټ چيري والا چې وکال برابرۍ دا شزوال چې باغې باندې قرباني کیږي او د ارزاني خیر ځان لیوال محترم دیم اهم چیز اغنیت ځکه الله پاک فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عبادت کے جانی دی او کمالی دی تو قربانی دا کمول دی دا ټول به الله د رضا پر عبادت کې بده کې اخلاص اهم شرط دی او دا اوس مازل راځو کنه یو سړی په دې نیت باندې راغلی چې زما موږ کوم د جمعې کنه کوم بیا خلک را پسې خان دي نو هغه راغی نو داغه فرض کو ادا شو فرض یو کو بس هغه جمعې د وګینا شو اجر ودنه ملاوي زما او ستا په عبادت باندې اثر نه پریوزي ځکه دا د خپل نیت او دا د شریکی قرباني داسې یو اهم مسله ده بده ځان کوي چې په وو واړو کسانو کې پنځو کسانو کې د څلورو کسانو قرباني ده په دې کې یو مرګري یو شریکدار دا غنیت اراده دا د الله د رضا نه علاوه د بل څه جوړ شو دې غوند قرباني خراب پله خدا خراب پله خو سر خړلې د نور باقی غوند مرګرو قرباني خرابې کله په نیت کې داراره چې رسو دا پر وخت وحي او ما ساروي خاص خو وحي وو پوری بیا سي بولې د نیت کې نیت مګه وکنه ځان لګې کنه اسیم به پوری په نصیب کې دیوا یو چیز نیت مګه غلط نیت مګه وسره غلط نیت په وجه باندې او غون ارس خرابي کوزو تاسو یو خبرو کوم زمیدار دی چې کله غنم کړو دی خدا نه وځي زبا دا غنم دی بارکرم چې ما د بوس ملاو شو بوس خاصه ملاوي خلک نیت کوي د غنمو ما د بدانې ډېر ملاو شو دا شان دي بدی باندې قرباني کې دانیتو کا بدی باندې الله زیات راضي شي زیات خوشاله معنا به الله راضي شي دې لپاره قرباني وو وهو واجب ته کو ټولې بیا د خپل هغه د بدري تقسیمه او کینی تقسیمه بهتر دا چې بدري تقسیم کی محترم وارد مدا کو چې اهم مسله ور یاد ساتل پکار دي دا نیت ته اراده ده نیت ته خراب شو باید سړی اکثر کینی ډېر لانکی د ما ساروی خدا پر راستای نه ډېر خدای تا په یا غست او ما په پیدا غست او ځای نه خدای په دې ته ویل ضرورت نشته اړوایا لکه په دې وړو خبرو دی بلکې د الله رضا ختميږي او د ساروی د غوخین ساروی اراده دی له درازي داغي دا خبره دی په لکه راځي دی وجنا د دې خبرو نزان ساتل پکار دي او بعضی وخت دا شیطان نه مونږ دوګي شیطان ناصره دی دا خبرې ځکه مونږ بار بار کوو او هر کال کوو زما او ستا عبادت دا محفوظ شي دا بچي د ریا نه بچي د دکلاوی نه بچي د نامو نه مونږ نه بچي په دې وجه یو ساروی غسل زما په دیش لکه یو ساروی واغسته دا نه دی پکار علوم ډیر نه پکار دې حد ته به نه رسي چې یو ساروی ته اړ پتا باندې یو قرباني ده زیات نه زیات په دولت کې باندې خیر ساروی والا ساروی والا بدونی می والا بدری والا بای سړی چیلیو دا شي سوالي په دورس لګ باندې می چیلیو سره کله چلې بګي کړی درې نو بدی باندې دورس چیلی کی هغه په ولې نه ډیر خلکو ته غریبانو ته پیدا ورس نه به دومره
غولو بدې کې چې ډیر سیوا قیمت باندې واري بعض دا خاریو خلک یېلي دیرش لکه بس الویخ لکه پدې باندې یو ساروي خلک دا دین هم ګران بهرحال او نه به دومره کمزور یېلي چې هغه به سره واسه دا ډوګو امیلی دا څه هم نه کوي خنه خساروي غسل بهتر دي چې قوم د غریبانو ځای پکې خیر او په دې نیت باندې چې الله ناراضي شي او په دې کې د غریبانو ما سره کومه حصہ ده چې دا وته پکې د غریبانو د حصے ملوي کله میاش ولې دي چې چا چې اراده د قرباني داوود باروا مستحب عمل لاره چې وی اخته دکان دانه واړه کوي چې کله میاش ولې دي چې داغینا تر قرباني پورې بدانه واړه کوي مستحب عمل چا نو کنا یا اخته ضرورت واړه کول والا هغه سروي ضرورت د سیوا شوی بیا دا ای واړه کول بیا لازمي دي بیا پکار دي صفایي الله پاک عمل درس الله رب العالمین استاد عبادت خپل دربار یعنی کې قبول او منظور کی الله دې موږ تاسو دریانا دکلاوینا محفوظ ساتي الله دې ټول عبادتونو زموږ استاد حفاظت را نصیب کړي هغه مونږ دې هغه ذکر دې هغه تلاوت دې هغه نور اعمال دي الله دې ټول حفاظت را نصیب کړي